الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة حجر آیت نمبر 9 دے نهم نمبر آیت د سورت حجر. پدی آیت کریمہ کی اللہ رب العالمین د کافرانو د هغه اعتراض جواب کوي چې هغې ویلو انک لمجنون. په آیت نمبر 6 کې د هغې دغه اعتراض ذکر شو. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. اے هغه سړیا چې پتا نصیحت نازل شوی دی ستا په ګمان کې، قرآن د باندې نازل شوی دی، ذکر در باندې نازل شوی دی ستا په ګمان، انک لمجنون یقینا ته لیونی. الله تبارک و تعالی په دې آیات کې د هغې جواب کوي او د هغې د استهزاء او د هغې د ټوکو رد دی په دې آیات کې، او په دې آیات کې هغې ته زجر دی، هغې ته دمکی ده. یعنی ای کافرانو که تاسو د دې قرآن نه انکار کوئ او تاسو دا قرآن کریم نه منئ او د دې قرآن کریم د وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم لیونی ګڼئ، هغه ته لیونی وایي، نو د چا نقصان نشئ کولی. د چا نقصان به تاسو وکئ که تاسو د دې کتاب خلاف د قرآن کریم او د دې پیغمبر خلاف هر قسمه سازش کوئ، هر قسمه سازشونه استعمالوئ، نو هیڅ قسمه سازش هغه ستاسو پیدا نه کوي، ځکه چې دا د الله رب العالمین کلام دی او هغه رب العالمین چې خالق کائنات د تمام مخلوقات رب دی، پالونکی دی، هغه په خپل رسول صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی او هغه الله رب العالمین په خپله د دې د حفاظت ذمہواری اخیستې ده چې د دې حفاظت به زه کومه. دغه شان په دې آیات کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دپاره تسلیم ده او ټولو مسلمانانو دپاره په دې کې یو ډېر لوی زیری دی. دا ډېرې خبرې په دې آیات کې راجمع دي، که په دې کې دغه اعتراض جواب هم دی د انک لمجنون چې پیغمبر ته وی ته لیونی، د دې جواب هم دی، دا هغې د ټوکو رد دی، هغې ته زجر دی، هغې ته دمکی ده. او دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پکې تسلیم ده او ټولو مسلمانانو ته د قیامت پورې څومره مسلمانان چې دي هغې دپاره ډېر لوی زیری دی چې دا د هدایت رڼا څوک نشي مړه کولی. دا قرآن کریم د دې خلاف چې څومره سازشونه کیږي، څومره سازشونه چې کیږي، نو هغه سازشونه هغه ناکامه کیږي، به هغې قرآن کریم ته څه نقصان نشي رسولی. د قیامت پورې به دا قرآن انسانانو ته لار ښیي، تیارې به په دې سره ختمیږي، خلق به راچوتیږي، توپان به راچوتیږي، سازشونه به غټ غټ کیږي، لیکن د قیامت پورې الله تبارک و تعالی به د دې حفاظت کوي. د دې نه مخکې کتابونه چې څومره مو تورات، انجیل
د هغې د حفاظت ذمواري الله رب العالمین داسې نه واخیستې لکه څنګه چې قرآن دی، بلکې هغه د هغه زمانې چې کوم علماو کوم مولیانو هغې ته حواله شوی. قرآن کریم کې الله رب العالمین د هغې ذکر کړی دی بما استحفظوا من کتاب الله. الله رب العالمین وایي د الله د کتاب حفاظت د دیو نه غوښتلی شوی چې دیو د الله د کتاب حفاظت وکړي، لیکن هغې د دنیا د لالچ د وجې نه ځینې احکامات د هغې نه به ایستل او ځینې به پکې د ځان نه دننه کول. که چا به ډېر مال او دولت ورکه هغه ته به هغه حکم ماف که نو د پوره تورات نه به ویستو، د پوره انجیل نه به ویستو، وی دا پکې نشته. او دغه شان د چا دپاره چې چا سره به دشمني کوله، چا سره یې بغض و، داسې کمزوري خلک به هغې دپاره یې پکې جدا یو حکم راویستو، یو آیات به پکې پیدا که، یو ټکی یې پکې د ځانه زیاتي که. الحمدلله قرآن کریم الله رب العالمین د ده ذمواري په خپله واخیسته، په دې کې څوک اوس تغییر او تبدیل نشي کولی. او یقینا که چېرته دا د دې زمانې خلکو ته حواله شوی وی نو څومره خلکو په دې کې بدلون کولی، چا به یو شان قرآن تیارولی او چا بل شان. وګوره الله رب العالمین وایي دا ذکر ما را لیږلی دی، دا وحی ما را لیږل ده او د دې وحی حفاظت هم زه کومه. او یوازې قرآن نه بلکې د احادیث هم حفاظت الله رب العالمین کړی دی او الله یې کوي. احادیث چې وګوري پای کې هم د څوک د ځانه حدیث نشي جوړولی. علماو دومره محنت کړی دی، دومره کوشش یې کړی دی، الله دا وله پیدا کړي دا خدمت کوونکي، الله وله توفیق ورکړی، الله تبارک وتعالی دغه خلق پیدا کړو په حدیثو کې هغې چاڼ وکړه او هغه حدیث چې هغه موضوعي خلکو د ځانه جوړ کړي هغه جدا کړه. پای کې مستقل کتابونه غټ کتابونه لیکلی شوي دي په موضوعاتو باندې چې دا ضعیف احادیث دي، دا کمزوري احادیث دي، دا د ځانه جوړ شوي احادیث خبرې دي، او کم صحیح احادیث هغه امت ته وښودل. الله رب العالمین د قرآن کریم او د احادیثو حفاظت کړی دی. د دې وجې نه د دنیا کم بل کتاب چې دی پای کې کمې زیاتې کېدی شي، پای کې د ځانه څه ننیستل خلک کولی شي، څه دې ایستلی شي، خو د الله رب العالمین په دې کتاب کې نشي کولی. دا داسې د الله کتاب دی چې د الله رب العالمین د دې د حفاظت ذمواري اخیستې ده. قیامت براشي لیکن څوک په دې کې تبدیلی نشي کولی. د دې وجې نه د مامون الرشید په دور کې د یو بادشاه تیر شوی دی. مامون الرشید په دور کې یو سړی و، هغه سره به یې ناسته پاسته کوله، یهودي و، او ته ویل ایمان راوړه. هغه یهودي ویل نه زه ایمان نه راوړم. عام یو کس و خو بیا ورسره سوچ پیدا شوی او څه وخت بعد ایمان راوړ. هغه ته ویل ته د څه نه متاثره شوې چې ته ایمان راوړ؟ هغه کافر وایي زه چې ستا رخوا نه لاړم ما سره سوچ پیدا شو چې یاره کم دین به حقي، یهودیت شته په دنیا، نصرانیت شته او مسلمانان هم دي چې په دې اسلام کې، په یهودیت کې، په نصرانیت کې، په دې کې به کم مذهب په حقی، کم دین به صحیح. زه ستا رخوا نه ووتم دا سوچ فکر مې کاو نو ما د دې درې واړو کتابونو نسخې ولیکلې، ښایسته لیکل مې وکړه، قرآن مې ولیکه، دارنګې تورات مې ولیکه او انجیل مې ولیکه، ظاهري ډول ډال مې ورله ډېر برابر که، خو دننه ما پای کې ګډ وډ کړه، ځینې مې پکې ځانه څه نه نیستل او ځینې مې ترې ویسته، مخکې وروستو تبدیلیانې مې وکړې.
او د نورو کتابونو کې مې ډېرې وکړې، قرآن کریم کې مې اصل لږه تبدیلي وکړه. لاول لاړم د یهودیانو مدرسې ته، هلته مې هغې ته تورات دا لیکلی شوی دی ځان له والی، وی هغوی پې داسې راغونډ شو راپنډ شو او دا خو ډېر بهترین دی، لاسونو کې واړو راواړو دندې وکتو او ویل ډېر مزیدار دی، ډېر بهترین دی. پویه نه شو چې په دې کې څومره د ځانه خبرې نه ایستلې وي او څومره ترې ایستلی شوې وي صحیح مسلې، په هغې باندې پویه نه شو. ما وی دا دین لا حق نه دی پاتې شوی، د دې حفاظت نشته. بس چې چا پکې څه وکړه، د نصرانیانو عیسایانو مدرسې ته لاړم، هغې ته مې انجیل پیش که چې په دې انجیل کې هغه ما ډېره تبدیلي کړې وه. هغه چې مې هغې ته پیش که هغې هم ډېر په شوق باندې واخیستو، ظاهري ډول ډال ته وکتل او دنده هغه بدلون باندې، هغه تغییر باندې، هغه تحریف باندې پوه نه شو. قرآن کریم مې د مسلمانانو مدرسې ته ویوړ، لږه تبدیلي مې کړې وه، لږ تحریف پکې شوی و. خو چې کله هلته مسلمانانو وکته، هغه ماشومانو د مدرسې هغې وکته، یره ظاهري پاڼه هم ډېره مزیداره ده، چاپ هم ډېر مزیدار دی، خو دې کې خو ډېرې آیاتونه نشته، په دې کې خو دا پلانکې آیات په قرآن کې نه و، دا پکې لیکلی شوی دی، دې کې خو دا مخکې و دا وروستو شوی دی، دا خو ګډوډ لیکلی دی. او تا دا قرآن ولې داسې د دې کې دا بدلون کړی دی او تحریف دی پکې ولې کړی دی؟ وایي نږدې وه چې هغې زه وهلی وی، ما ورته وی چې بس دا یو امتحان و او زه اوس مسلمانېږم چې الله رب العالمین د دې قرآن حفاظت کړی دی او حق او سچ دین اوس په دنیا کې هغه اسلام دی. یهودیت په خپل وخت کې حق و، نصرانیت په خپل وخت کې حق و، خدا د قرآن کریم پر راتلو سره منسوخ شو او اوس دین اسلام دا حق دین دی او الله رب العالمین د دې د حفاظت ذمہواری اخیستې ده. نو د دې وجې نه عزتمندو قرآن کریم کې هېڅوک هم تبدیلي نشي کولی، نه د دې په الفاظو کې کولی شي، نه د دې په معنی کې کولی شي. که څوک معنا او مطلب بدلی، الله رب العالمین داسې حق پرست یو عالم پیدا کی، علما الله پیدا کړي، هغې به فوراً رد وکړي. دا الله رب العالمین د دې حفاظت کوي. احادیث دي، هغه احادیث آئے کې محنت دا غي شوی دی او الله رب العالمین دا د دې حفاظت کو، نو الله ولې خلق پیدا کړه، پای کې صحیح او ضعیف او موضوعی هغه جدا جدا کړه او دارنګي هغه امت ته بالکل صفا او واضح دي. الله رب العالمین فرمائے انا نحن نزلنا الذکر، یقینا مونږه نازل کړي دي وحی لرا. الذکر وحی مراد قرآن او احادیث دواړه دي. د دې وجه نه څنګه چې د قرآن د حفاظت ذمہواری الله غوښتې ده، د احادیثو د حفاظت ذمہواری غوښتې ده، دقه شان د مدارسو د مساجدو د حفاظت ذمہواری الله غوښتې ده، د هغې هم الله حفاظت کوي. ځکه لوښي کې چې څه ته د هغې حفاظت کې، د لوښي حفاظت په خپله کېږي. ګیلاس کې اوبه دي، د دې اوبو حفاظت ته کې چېرې دا اوبه رانه وانه وړي، د دې ګیلاس حفاظت ورسره خود به خود کېږي. نو دا اوبه دا قرآن کریم چې دی د دې لپاره قالب هغه مدرسه ده، مدرسې حفاظت ورسره خود به خود کی. چې د قرآن حفاظت الله کوي نو د مدارسو د مساجدو هم کوي. هر سازش دا به ناکامه کیږي او الله تبارک و تعالی دا د دین رڼاګانې الله تبارک و تعالی دا چاله وجر نه ورکوي. امتحانات راځي، مشکلات به راځي، لیکن الله رب العالمین د دې حفاظت کوي. الله و انا نحن نزلنا الذکر، یقینا مونږه را لېږلی دی، نازل کړی دی وحی لرا، قرآن لرا.
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او یقینا منگا د دې حفاظت کو د دې حفاظت منگا کو الله رب العالمین وای. سبحانك اللهم